ډېرو محترمو مسلمانانو د اختر د شپې پورې یو خاص وظیفه راته ښیم او اختر شپې ته هم دغه 15 ورځې پاتې دي محترمو، یا 14 ورځې اختر شپې ته پاتې دي. دې ټولو شپو کې تاسو دا یوه وظیفه راونیسئ په ترتیب سره، په ښکلي انداز سره، په ښکلي معاملاتو سره، په ښکلي طریقې سره، د زړه په اطمینان او د زړه په یقین سره انشاءالله دا وظیفه ډېره زیاته انتهایی بهترین ده. الحمدلله په دې ډېرو علماء کرامو تجربې هم کړي او ډېرو علماء کرامو او ډېرو شیوخو زمونږه د دې وظیفې ذکر کړی دی چې انسان کم مشکل کې راګیر وي، پریشانی وي، مصیبت وي، تکلیف وي، بیماری وي، څوک په جیل کې وي، څوک په بندش کې وي، څوک په کاروبار دی، د چا اولاد نشته، د دنیا چې څومره مسایل دي او د دنیا چې څومره مصیبتونه او تکلیفونه دي محترمو، د هغې نه د وتلو دپاره دا وظیفه چې کوم انسان خپله کړه، یعنی په زندګۍ کې شامله کړه او خصوصا به په دې اخري 15 شپو کې دا تاسو وکړله، نو انشاءالله زه امید د هغې رب ذوالجلال نه لرم کوم چې ډېر زیات طاقتور ذات دی، ډېر زیات محترم او مهربان دی په خپلو بندګانو باندې په دنیا کې او په آخرت کې. انشاءالله د هغې رب نه امید لرم چې دې شپو کې به ستاسو حاجت الله تعالی پوره کړي چې الله تعالی یې وغواړي. خو الله تعالی به هره غواړي محترمو چې یو څو خبرو دې سره تاسو خیال وساتئ او یو څو خبرې ورسره فالو کوئ او دا وظیفه ورسره په دې طریقې سره وکئ چې کومه طریقه راته زه ښایمه انشاءالله ضرور به ستاسو حاجت پوره کیږي، ضرور انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو او هغه مسافرو کوم چې بهر دي، الله تعالی دغه مسافر ډېر په ښکلي اندازې سره خپلو کورونو ته راوستلی کړي او د ټولو مسلمانانو د الله تعالی حاجتونه پوره کړي. دې وظیفې سره محترمو زه به تاسو له روزانه ختم هم کوم انشاءالله او زه به د رب نه دعا غواړم چې الله دې وظیفې سره د مسلمانانو حاجتونه پوره کړي. دا وظیفه چې چا وکړله الله دوی دپاره به زه روزانه انشاءالله مدرسه کې سبق وایم او دوی دپاره به انشاءالله دعاګانې کوم چې الله تعالی دې وظیفې سره ستاسو حاجت پوره کړي. محترم مسلمانانو دا وظیفه ډېره بهترینه وظیفه ده، ډېره بې اندازې طاقتوره ده، خو دې سره تاسو ته چې ما څنګه مخکې عرض کړو چې یو څو خبرو خیال وساتئ او بیا په دې پابندۍ طریقې سره دا وظیفه وکړئ. لومبی خو محترم مسلمانانو تاسو نه چې کم ګناهونه شوي په هغې الله تعالی ته توبه وباسئ چې الله ما نه کم ګناهونه شوي دي په هغې زه ټولو باندې پښیمانه یم، الله ندامت پې کوم، الله زه به آینده دا ګناهونه نه کوم، الله توبه مې ده. یو خو دا خبره شو، صحیح شوه. بله دا خبره محترمو چې 15 وخته مونځ به دې سره لازمي کوئ. ګورئ تراویح به مو سره کوئ او 15 وخته مونځ هم کوئ، که دا مو سره نه کول نو بیا زه ذمهواري او ګرنټي نشم اخیستلی محترمو. بله محترم مسلمانانو دا د هر هغه ګناه چې په هغې باندې الله تعالی خفه کیږي اوس یې موږ کوو د هغې نه توبه وباسو، که د سترګو ګناه ده، که د غوږونو ګناه ده، که هغه د ژبې ګناه ده، که هره ګناه ده او ما تاسو کې موجوده ده، نو دغې ګناه نه ما تاسو ځان پابند کړو، دغې نه توبه وباسو. صحیح شوه. خاص کر بدنظري، خاص کر نامحرمو سره خبرې کول، که چا نه شوي توبه به انشاءالله موږ ټول وباسو، موږ ټول ګناهګاران یو، لیکن آینده دپاره به دغه عمل نه کوو. دا وظیفه محترم مسلمانانو دغه 2 کارونه به تاسو کوئ. صحیح شوه. او بل دا چې حرام وغیره نه ځان وساتئ، ګناهونه ټول په ټوله بندول، 15 وخته مونځ کول. دا وظیفه به تاسو کړو تهجد ټایم کې کولی شئ نو ډېره زیاته بهتره ده. هسې هم پېشمني ته پاسئ نو خیر ده، داسې نیمه ګنټه کم از کم دې وظیفه باندې نیمه ګنټه لګي، نیمه ګنټه مخکې تاسو پاسئ. صحیح شوه. او دا اودس چې اراده مو کوئ، یو 2 رکعته، 4 رکعته، 6 رکعته، 8 رکعته، څونه تاسو کولی شئ تهجد مونځ وکئ. خو دا تهجد مونځ هم په صحیح طریقې سره وکئ، اوږدې اوږدې سجدې پکې وکئ. سبحان ربي الاعلی چې څوک وایي نو دا اوږده سجده پکې 13 منټه 15 منټه دا پکې یو سجده کې تېروئ د دې وخت. دې سره خو بس تاسو یو ښایست هم راشي، الله تعالی به تاسو ته نورانیت درکړي، نور به الله تعالی درکړي او بل الله تعالی به راضي شي. نو دغې تهجد نه پس محترم مسلمانانو تاسو دا وظیفه اودس کې کوئ. دا وظیفه په اودس کې کوئ. دې وظیفه کې فقط عن هیڅ قسمه خبرې دنیاوي او که اخروي دا پکې نه کوئ. لومبی اودس کې به کوئ. دویم هیڅ چا سره به هیڅ قسمه خبره دې وظیفه کې نه کوئ. دې وظیفې نه به 100 پیرې مخکې درود شریف وي چې هر درود شریف ته درځي، خو چې صحیح طریقې سره وي، وروسته به 100 پیرې درود شریف وي. صحیح شوه. منځ کې به 1500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، دغې طریقې سره به کوئ.
وروسته او مخکې سلسله فعلي درود شریف اسان دا دی جزا الله عنا محمدا ما هو اهله دا یا صلی الله علیه و آله وسلم یا صلی الله علی النبی الامی کم چې تاسو روزدی کې درځي ها دغه طریقې سره به دا وظیفه تاسو پوره کوئ صحیح شوه طریقه مې ته وښوده بیا به تاسو دعا دپاره لاس اوچت کوئ خو دعا نه مخکې هم یو 2 پیرې 3 پیرې درود ابراهیمي دعا نفس چې کله دعا ختمه شي بیا هم 2 پیرې 3 پیرې درود ابراهیمي منځ کې محترم مسلمانانو هغه فریاد الله تعالی ته وکړئ هغه جړاګانې الله تعالی ته وکړئ هغه مبارکې اوښکې توی کوئ که اوښکې نشئ توی کولی نو زاري وکړئ الله ای الله چېرته لاړ شم الله خیری 15 ورځې پاتې دي الله ستا له در نه امیدي نه کوم الله خو الله دې بهترینو شپو کې زما دا حاجت پوره کړي الله ته مې تهجد هم وکړه الله ته مې زاریګانې مې وکړې مالک الله په ما باندې خپل رحم وکړي الله اگر که زه ګناهګار یم الله ما خو د ګناه نه هم توبه ویستل الله ما خو تمام ګناهونه پرېښودل الله زما حاجت پوره کړي الله که د څه وجې نه ته زما حاجت نه پوره کړې څه مصلحت یا دې کار کې زما خیر نه الله یا نور څه د دې په بدل کې بل حاجت زما پوره کړي مالک الله تی پوره کړي الله خو دا ټینشن دا بیماری دا مصیبت دا غم الله زما د سر نه لرې کړي الله زه ستا بنده یم الله ته ما څه څومره مینه کړي الله د هغې مینې او محبت په الله واسطه باندې الله ستا د هغه لوی ذات په واسطه باندې الله چې ته ډېر رحیم ذات یې الله ستا د هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښکلي بشر او په ښکلي چهرې باندې الله د هغه د مبارک مخ د الله د هغه د خاطره زما د حاجت پوره کړي مالک الله ډېر زیات ته غواړم الله ډېر زیات ته نه غواړم الله پوره کړي کم از کم نیمه ګنټه دعا به غواړئ ها نیمه ګنټه دعا نه به کمه نه غواړئ او دا به تاسو ته موي مسلسل د اختر د شپې پورې دا عمل تاسو جاري ساتئ ها انشاءالله چې الله تعالی به حاجت پوره کوي که چېرې یو شپه پکې خطاکان قضا راله نو خیر دی هېڅ خبره نشته دی او زنانه د بیمارۍ په دوران کې هم کولی شي خو بیا په سره تهجد لمونځ نه کوي ځکه تهجد په دغه کې نه کولی شي لهذا دغه طریقې سره انشاءالله تاسو دا عمل خپل کوئ زه هم تاسو ته انشاءالله روزانه به دعاګانې کوم تاسو ما ته کوئ پېشمني مخکې دعاګانې قبلیږي او دغه رنګې د روژه ماتي په وخت کې دعا قبلیږي الله ستا رزق ته ناسم الله ستا د نوم هغه احترام قدر الله نه مې دی اورېدلی نه ماتوم روژه الله ستا د نوم د برکت د وجې الله زما دا حاجت پوره کړي الله که زما حاجت ته پوره نه کړي الله ستا په خزانو کې سیواوالی نه راځي الله که پوره کړي کموالی پکې نه راځي الله او الله زه ستا د در نه چېرته لاړ شم الله ته راته بل در وښیه دغه رنګې انشاءالله په عاجزۍ سره په فریاد سره دعا وغواړئ او ما ته پکې هم خامخا خصوصي دعاګانې وکړئ الله تعالی مو د ټولو مسلمانانو او خاص کر د مسافرو له ډېر اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي الله تعالی د چا اولاد نه اولاد دې ورکړي چا نکاحګانې نه نکاحګانې دې ورکړي انشاءالله ټول په ټولو مسلمانانو دې الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره